بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو شیباوان ما او یو ډیر عالمي خبر د سره شیر کوم. د یوې هفتې نه د امریکې او د ایران ترمنځ چې کومه تنازع ده، کوم یو بل ته دمکیانې ورکړي، هغې صورتحال انتهایي پیچیده دی. امریکې هم خپلې بیړۍ تیارې کړي او ایران هم چې کوم دی نو هاي الرټ جاري کړی دی، میزایلې لګولي دي. که چېرې دا جنګ چالو شو نو کتونکو دا یاد ساتئ چې دا به تیسری عالمي جنګ وي او مسلمان ملکونو ته پکار ده اول خو اسلام د امن موږ ته تبلیغ راکوي، د امن مذهب دی. او که چېرې اوس یهودي او کافر او مسلمان باندې ظلم کوي نو بیا د امت مسلمه چې څومره اسلامي ملکونه دي، که چېرې دوی ونه درېدل ایران سره په دې جهاد کې دوی شرکت ونه کړو، نو دا یاد ساتئ چې د امریکې به نور هم بدماشي په هر ملک باندې قایم شي. د هغه غرور به خاک کې میلاو. اسلامي ملکونه چې کوم دي نو د خامخا ایران سره ملاتړ شي حکومت پاکستان ته داسې فیصله پکار ده چې یو مهم کردار ادا کړي، ویلې چې موږ امن غواړو، اسلام امن غواړي، اسلام جنګ نه غواړي. موږ یو چې اول حکومت د موږ چې کوم حکومت دی ادي یو داسې کردار ادا کړي د امریکې او د ایران ترمنځ چې عالمي جنګ ته خبره لاړه نه شي. حالات ډېر زیات خراب دي. په عین موقع باندې ورځ ماښام هر څه کیدی شي، هم په امریکې حمله کیدی شي، هم په ایران باندې. کتونکو مخکې ورځو کې ایران د امریکې چې کوم ایربیس ته کوم دی چې د هغوی جهازونه ولاړ دي، په هغې باندې ایران میزایلې ورخطا کړي. خو زه به دا خبره تاسو ته وکړم چې ایران چې کوم دی د ایران دې کوشش کوي چې د سوپر پاور شم، هغه خپل سیسټم چې کوم دی هغه ایربیس ته کوم دی د جنګ سیسټم دی هغه هغه ښکاره کړو دنیا ته ښکاره کوي لګیا دی. نو دا خبره دې ته راځي چې دا ایران چې کوم دی دا یو سوپر پاور طاقت په جوړېږي پوه شو د الله په فضل سره. او هغوی چې کوم د هغوی د فوجي طاقت دی هغه هغوی ظاهره کړو. امریکا چې کوم دی سخته پریشانه ده، ویلې چې یو څو ورځې مخکې د هغوی چې کوم ایربیس دی کوم دی چې د هغوی جنګي جهازونه ولاړ دي په هغه ځای باندې ایران باقاعده هغه نشانه جوړ کړې ده، حمله یې کړې ده. نو موږ دا تاسو ته دا خبر شیر کولو، د اهم خبرو عالمي خبرو چې وایي داسې صورتحال ډېر ډنده جوړ دی که چېرې دا جنګ انخطو نو دا به تیز